السلام علیکم ګران کتونکو زم سمد انجم او تاسو ګورئ پاسون نیوز. ګران کتونکو څنګه تاسو معلومه ده چې اتمه فروری باندې کوم الیکشن شوی دی او پاګه کې په سواد کې چې کوم دغه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حمایتیا هفته ملګری هغوی کلین سویپ کړی دی. نو پاګه کې زمونږ د پی کې 5 چې کوم کینډیډیټ دی اختر خان دا غرور او سمیر خان مونږ سره نن په سټوډیو کې موجود دی او سمیر خان خپل د یوت کونسلر هم دی او تر اوسه پورې دوی ته لا په اختیار هم سند ملاو شي چې دوی د خپل یوت د پاره په دې تیر شوی خپل ټینور کې دوی سکړیم ندي او لاول ته تاسو په دې غټه کامیابی باندې مبارکي درکوم. ډیره مهرباني چې تاسو د مبارک شي د ټولو عوامو د مبارک شي د پی کې 5 د ټولو عوامو او خاص کر زمونږ د درې چې دا په اول ځل باندې د درې ته د سیټ راغلی او یو هیستوریکل کار شوی دی او مونږ ډیره شکریا ادا کوو د خپل عوامو. ډیره مهرباني. سمیر خان درته وایي چې راتلونکي تاسو سوچ سره په کور کې تاسو میټینګ وکړئ ام پی ایس اف تاسو ناسته پاسته کړي څه سوچ لري د علاقې د پرمختګ لپاره؟ ان شاء الله مونږ خو خپل ټیم ورک مخکې کړی او اوس په بیا هم کوو. مونږ به یو ټیم ورک جوړو او په هغې باندې به مونږ چلیږو. زمونږ د علاقه زمونږ د حلقه دا ډیره محرومه پاتې شوې ده. دا یو سیاحتي علاقه ده په دې کې ډیرې محرومیانې دي. نو مونږ ته د دې ستونزې معلومې دي. ان شاء الله مونږ به په جمع باندې کوشش کوو. مونږ به یو ټیم ورک کوو او دا خپل علاقه به ډیره مخکې بوزو او په دې کې به زمونږ د عوام زمونږ سره بیا هم کومک کوي. مونږ به د خپل عوامو نه امید ساتو ځکه چې په اتفاق باندې یو کار وشي نو هغه مخ په وړاندې ځي او ان شاء الله زمونږ به پوره دغه کوشش او مونږ به خپل میشن جاری ساتو او ان شاء الله په دې کې به مونږ ته د کامیابی الله پاک راکړي ان شاء الله تعالی. دا کم کارونه چې مونږ ته کم پینډینګ پراته دي زموږ په علاقه کې اسپیټالونه دي بیچو زمونږ کومه جوړیږي په کوکارۍ کې دغه مخامخ تاسو په لیدار راتلی تاسو ولیدلی دغه بیچو باندې کار ولاړ دی دغه پن نیوي شوی دی دغه شان زمونږ په روډ باندې کوم کار شوی دی تیر شوی هم تاسو د پی ټی آی په دور کې شوی دی خو دغه کار چې کوم دی په ناقص میټریل شوی دی او سر ته رسیدل هم نه دی او وخت ته ما په خیال سو تیر شوی حکومت نه دغه مخکې په حکومت کې په دې باندې کار شروع شوی دی. آیا دا کارونه تاسو سره ورسوي؟ ان شاء الله زمونږ به هم دغه کاری د دې زړو کارونو کم رننګ پروجیکټونه چې دي مونږ به دا مخ په وړاندې بوزو. په دې کې کمی مسلې که د فند مسلې که په دې کې هر قسمه مسلې هغه به مونږ حل کوو او خپل د عوامو ته به شو کوو ان شاء الله او دا کارونه به مخکې ځي. په هغې کې که بی ایچ یوز دي په هغې کې که هر قسم کارونه دي هغه به مونږ په مخکې بوزو او کمې ستونزې چې پکې دي هغه به مونږ ختمو او ان شاء الله مخ په وړاندې به یې بوزو. زمونږ په دې علاقه باندې به د صفای واسه ټیم به راتله هغوی به دلته کې صفایانې به یې کولې نو هغه ټیمان چې کوم دي هغه به شمول د سلامپور شو د نورې علاقې شولې د کوکارۍ شوله دې نه هغه ټیمان چې کوم دي هغه کلوز کړي دي. دغه ټیمان به دوباره راشي د کوکارۍ د صفای د نظام بیا بهتر شي. هغه ټیمان به دوباره کار کوي د هغې نه سیوا کار به کوي او ان شاء الله مونږ به هر څه کریټ کوو. مونږ به یو داسې اقدام کوو چې زمونږ که فرض کا یو 40 کسان راتلو دلته کې نو ان شاء الله 60-70 کسان به راځي او مونږ به د خپله علاقه او د خپله حلقه مخ په وړاندې بوزو او ان شاء الله زمونږ محنت په د زړې نه سیوای او په دې کې به ان شاء الله څه کمی به شی نه راځي. خلکو ته پیپونه هم لګېدلي دي د ګیس پیپونه تقریبا چې ډېر زیات ځایونو ته رسېدلي دي خو د ګیس دا پراجیکټ چې کوم دی نو دا ویلی کېږي دا چې دا امیر مقام صاحب په لاس کې وو او هغوی به د خلکو ته دا ګیس راوستو. دغه پیپونو کې به تاسو ګیس عملي کوئ؟ ان شاء الله هغو خو چې خپل کم کوشش کوو او کم بلیک میلینګ یې کړی او هغه قصې ټولې عوام یې مسترد کړي او عوامو په موږ باندې اعتماد وکړو او ان شاء الله په دې کې چې کمې کارونه پاتې دي کمې مسلې پکې پاتې دي هغه به مونږ حل کوو او دا به حل کوو د خلکو ته او ان شاء الله د خلکو ته به یې ښایو چې څه قسم مسلې دي مونږ او که فرض که نه حل کېدی مونږ ته رکاوټ جوړېدو مونږ به په ټایم باندې عوام خبردار کوو او زمونږ عوام به راځي او مونږ به د هغې مطالبه کوو او په جمع باندې به دا مخ په وړاندې بوزو ان شاء الله. او د دې علاقې خلک چې کوم دی نو هغوی تاسو سره ډېر زیاته مینه کړې ده ډېر په مینه یې لوټ در کړی دی د دوی ته څه پیغام ورکوئ په اخره کې؟ بس زما د علاقې عوامو ته دا پیغام دی چې تاسو ډیره مینه راکړې ده او ډېر لکه دا د هیرولو مینه نه ده نو تاسو به چرته کې مایوسه کیږئ نه او ان شاء الله زمونږ به پوره کوشش وي چې مونږ خپل کار په خط طریقې سره وکړو او زمونږ د علاقه مخکې لاړه شي زمونږ د حلقه مخکې لاړه شي او مونږ خپل نظریه چې زمونږ کومه ده ان شاء الله چې هغه به حل شي او زمونږ د عوام زمونږ نه خوشحاله شي. ګرانو کتونکو تاسو د ام پی ایس اف ضرور د کوم چې یوت کونسلر دی سمیر خان د هغوی خبرې ترې تاسو واورېدلې چې هغوی د علاقې د پرمختګ دپاره ډېر ښه سوچ لري او ان شاء الله تعالی چې دغه کارونه کوم دي دا کوم چې ما د دوی نه تپوسونه وکړل دوی جوابونه راکړل او دغه کارونه به دوی د علاقې د پرمختګ دپاره دغه د علاقې چې کوم مسایل دي کوم په ایجوکیشن کې دي کوم په هیلث کې دي دا به دوی سره ته رسوي. امید لرم زموږ نن پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې خپل ورور سمادانیم ته اجازه راکړئ. په دې الله